تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. خیر او برکت غرزون کې الله دې. نو دی صورت کې سورۃ شعراء کې دلائل نقلیه د دعوی ذکر کړي. دویمه وجه مخ کی صورت کې اخره کې وی فقط کذبتم فسوف يكون لزاما. بدلته نمونی ذکر کړي نجات المؤمنین و هلاك الجاهلین. نجات المؤمنین و هلاك الجاهلین. داود صورت ومکه داود تبارکا خو پاغي دلائل نقلیه او چې چا نو منلې دا غي تباہی او چې چا منلې ونه دا غي نجات. نو دلائل نقلیه بداوا او ورسره چې کمنو نجات المؤمنین و هلاك الجاهلین. د سورۃ اولنی نه آیاتونه دا تمهید دی. بیا د لسم آیات نواله تر آیت نمبر 91 پورې وہ واقعات د انبیاء کرام ذکر کړي. وہ واقعات د 192 نه اخیری رکوع د سورۃ کې د قران کریم مقام ذکر کړي او دفع د شبهاتو، یعنی اخیری رکوع مرتبط ته د اول سره سر د سورۃ سره سر د سورۃ سره وہ واقعات ذکر کړي چې دا داوود ټول انبیاء او یوا او نجات المؤمنین چې چا منلې وا چې چا نو منلې هغه الله تبا کړی دي. چې چا داوود برکت منلې وا هغه له الله نجات ورکړي دي. چې چا انکار کړی دی هغه الله تبا کړی دي. هغه الله تعالی تبا کړی دي. امتیازاتو کې وو واقعات د انبیاء کرامو د دلیل د تقریرونو خطبه چې د ټولو انبیاءو تقریرونو خطبه یو ده. کثرت د دې جملې وما کان اکثرهم مؤمنین چې جمهوریت د هر دور په غلطه وي. دا ډیره جمله دار وړي چې د هر دور جمهوریت په غلطه وي. دا صورت د تواسین نه ده. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې سبعت تیوال چې دي سبعت تیوال د اعمال د تورات په ځای را کړی دي او میین چې دي دایره د انجیل په ځای را کړی دي او تواسین چې دي دایره د زبور په ځای را کړی دي او حوامیم زما فضیلت ته حوامیم زما فضیلت ته او مفصلات چې دي دا اچا مخکې نه دی ویلي. یو پیغمبر دا نه دی ویلي. تواسین شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل چې اورز حضرت ابراهیم الله تعالی مولانا حسین علی نور الله مرقده طالبانو ته سبق وی یوي کوله نو سورۃ شعراء ویلا نو بس لاندې وته وی په دې سورۃ کې دا دي د دې نه تر دې ځای پورې دا شو او دې نه تر دې ځای پورې دا شو او خټول علماء لوي کنه ادا شو در دې ځای او اخر د سورۃ اول سره مرتبط ته په 15 منټو کې وته ټول سورۃ څخه وی یو طالب وته وی دا چې موږ وخت ځای کول لنی راغلی ښا موږ سبق راغلی موږ ته سم سبق وای موږ ته وې طالبان خو زورور خلک دي موږ ته سم سبق وای زموږ وخت په نه ځای کوي. بیا حضرت سے په خندا شو چې کتا سو ما ته کنزل کوي نو تاسو څنګه سبق وای زما تاسو هم تاسو زما طالبان دي چې څنګه وای سوای نو هغه شانته وې ته وام بیا ورته سورۃ شعراء وی قاسم میم ترب الطائبین سرور العارفین مقام المحبین تلک آیات الكتاب المبین. ترب الطائبین د توبه یستون کو مستی سرور العارفین هغه خلکو چې عارفان دي دا غي سرور او خوشحالي. مقام المحبین په الله باندې چې مین دي نو دا غي مقام څه شه دي تلک آیات الكتاب المبین.
دا دی اهمیت د داوی دا دی آیتونه د کتاب کار کون کی د کار کول کی مبین راوړل نه دلایل نقلیه دي کنه صورت کې تسلی د آیتا لعلک باخ نفسک لک جتالا کون کې د ځان خپل الله یکونو مؤمنین د دیو جنا چې د ایمان نه راوړي ان شاک میراده و د زور د ایمان نو نازل کړه مې په دی باندې د اسمان نه او معجزه نو په ټول باندې مې په زور ایمان راوړې فزلت انا قوم نو شوی وو سټونه د دی قران ته او دی نخه ته دی معجزه ته خاضعين عجزا یاد یمن فزلت انا قوم نو شوی وو سټاور د دی لها دی معجزه ته خاضعين عاجزان غټ غټ په موتوم تابع کړیو وما تیم زورنا او ناراضی دیتا اس یو بیان د مهربان بادشاہ طرف نه تازه چې تازه بیان داود تبارک رااله الا کانونا مورزین مگر دې داغه نه مخړون کی یقینا دې دروځن غنی په کذبو دې نسبت درو کې نظر د چراب شریتا ناشنا خبردار چې دې غب غنی اولم يروا عین ګور دې زمکه تا د دلیل عقلی په کې یو راوړي او دی په سیم راړي ان فی ذلک لآیه او په هر واقع په بیا راوړي ان فی ذلک لآیه دی کې نقطه دا چې دا یو دلیل عقلی د داوی د اثبات لپاره مکمل کافی دی کله دې ټول واقع په یو ځل راوړل چې ان فی ذلک لآیه نو چا بویل چې دې دلیل عقلی او د وو واقعات چې یو ځای شي نو د دینه دا داوا ثابتېږي او د هر نزان لا نه ثابتېږي نو دې دلیل عقلی په سیم راوړه چې یوازې دا یو دلیل ولوم سره پورا دی او هر واقع په بیا راوړو چې دا هر یو واقعا مستقل دلیل د دعوت تبارک لپاره مستقل دلیل دی د نجات المؤمنین او د هلاك الجاهدین لپاره آینه ګوري دی الالار د زمکه تا کوم بدنام سومره می چې کم دنو څنګه سومره می زرغون کړي په دې کې جوړې فائدہ مندي یقینا په دې کې خامخالو عبرت ته او دلیل له چې برکت غرزون کې صرف سوکته الله خو وما كان اکثر المؤمنین ندی زیات د دین ایماندار دا وسنی چې دین دین زیات نه منینو پونه شوي نه د وسنی دور جمهور په غلطه وان ربک یقین نفسه خامخا زور اور پنیولو چې چانه د منلې نو انیول شي الرحیم او په بچ کول د مؤمنانو یا الرحیم په مهلت ور کولو العزیز بهلاك الجاهدین الرحیم بنجات المؤمنین العزیز بالعذاب الرحیم بالتاخير بالمهله واذ نادى ربك موسی علیہ السلام واقع د ټولو نه سکړه مخ کې کړه زګدی کې تسلی زیاته وا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند سره مناسبت سو ډیرو مناسبت ډیرو د دې وجنه د ټولو نه مخ کې کړه واذ نادى ربك ورپسې د ابراهیم علیہ السلام راوړه زګدا د دې نیکو مکی والو سو نیکو ناغه ورپسې راوړه بیا نور واقعات به ترتیب دي نقطه فار لوي قارلا نوي وایذ نادى ربک موسی پاو کې چې आवाज وکړ د موسی ته چې لاړ شه قوم ظالمانو ته قوم د فرعون الا یتقون ایذان نه بچ کی نو موسی علی السلام سوال وکړه به می زیارې کما چې دی به دروځنو غنیواله را نو چې څنګه لړ شم نو دروځن به میو غنی نو مساله بس شي پاتې شي وایذ قصدری او تنگی کی سینہ زما ولا تلق لسانی یعنی زو کو سکیګم قاریګم سړیو چتوم او اخلاصوم ولا تلق لسانی او چډیر غصه شمه چې سینہ می تنگ شي غصه شم نو بیا می جب چلیږي دانه چې دې چاړاو ولا تلق لسانی او نه چلیږي چې زما فارس لارون نو ولګه دا پیغام هارون تم ولا هم او د دې په خیال علیا پمایرا تپل دی وګنا لامم دی علیهم دی صحیح ده کنه ولهم علی ذنب او د دې په ما باندې یو الزام صحیح ده الزام دی نو دی ما باندې ما قتل نه کړي خو لکه دې په خیال باندې ما کړی دی صحیح ده کنه او زه مجرم نیم ستاب نسبان دي خو دې په خیال زه سیم مجرم نو کې دې شي ورتلو سره اډر جاری شي چې بس ختمه کوي کویږي کنه ختمه کوي نو مسله بس شي پاتې شي چې کوم مقصد دی هغه به ونشي دا نه چې موسی د خپل قتل نه یریدو خو مړ بشم نو مسله بس شي پاتې شي فاخافوا ان يقتلون
زیاره کما چې دی په معامل کی الله ته بالکل نه تسلی ساته وجل نشي لاړ شي دواړه سره د نو خدما انما کوم مستمعون یقینا ذم تاسو سره اوریدونکې فاتیا فرعون لاړ شي فرعون تان او توای چې یقینا موږ استاذ د رب د مخلوقات یو انا ارسل معنا بني اسرائيل یو دعوت توحید ولور کو چې رسول رب العالمین دویم دعوت د آزادۍ د قوم انا ارسل معنا بني اسرائيل دا چولېګه خوشی کا آزاد کما سر بني اسرائيل راغه او وی ویل اوشوا نو فرعون جواب ورکو قران دا نه و چې موسی عليه السلام بیا په خر باندې لاړ کو پاس باندې لاړو هغه ماشومان بیا سوچو هغه پس واپس لاړو کو واپسو لاړنا او په اکلار واپس راغی کو بل لار لاړو او کوړتا ول لاړ کول دی دا پرې دوا خو اوشو چې سوشو هغه شو اوشو د فرعون دربار لاړ وخت د الله پیغام یې سکو ورسو قال هغه ته وی الم نربک فینا ولیدا تاریخ والا ذکر کوي چې دا منفتاح هو او دا غ فرعون چې کوم موسی علی السلام پاللو دا غزیو الم نربک فینا ولیدا آیت نه لوي شوی په مونږ کې تربیت نه حاصل کړو مونږ کې ماشوم ولا بستفینا الم نربک آیت کوم نو مونږ تربیت نه کړستا فینا زمونږ په کور کې ولیدا ماشوم مونږ غټ کړه نه آی نه غټ کړه مونږ تعالی را په مونږ کې ماشوم ولا بستفینا من امورک سنین او تا تیر کړی دی یو اعتراض الم نربک فینا ولیدا دویم ولا بستفینا من امورک سنین او تا تیر کړو په مونږ کې سکلونا دو عمر ستان سکلونا دا تیر کړی دی من امورک سنین دویم اعتراض شو په هغه تیر وخت خدای پیغمبري ویلی نو چې زه پیغمبر ما دریم اعتراض او کړه دیو وفال تفالت کلتی او کړه دیو کار هغه چې د کړه وو ویلې نشي دی ویسنه چې څوک ته یاد کې زمانه وباسي څوک خود پاغله گردان په موسی علی السلام کړه دی د یاره دلته وفال تفالت کلتی فالتا او کړه دیو چې کوم نو کار دی هغه چې د کړه وو وانتا من الکافرین دا د بادشاہانو قانون دی چې دی ابهام راولي د پاره د روب راولي چې و هم دلالو کاغذونه در راوالم وی خیم نورتا دا ابهام سړی و چې خدای پاک اوس په ما سره لیاره دا ولوی لانجی لوی سید برابر نه خدای به خیر کې او دا صلی الله علیه وسلم دا روب راوستل د پاره کوي نو دیوم دوم روب کا پاره کول د درېم اعتراض جواب موسی علی السلام د ټولو نه مخ کې کو وانت من الکافرین او ویت دا نا قدرنا چې مونږ کرا لوی شي زمونږ سړی دی وجو هغه کوم دینو چې موسی علی السلام تی کفر کو نا قدر معنا دا او ویت دا نا قدرنا موسی علی السلام دا درېم اعتراض ټولو نه مخ کې کو زکه دا قادح په پیغمبرایو په نبوت باندې دا اعتراض وو زکه ګناګار پیغمبر کېدل نشي نو موسی علی السلام د دې جواب کوي قال ان موسی علی السلام ته وکړه مې دا کار لرا و انا من الضالین او زو مدرک شونا هغه مقینه زکه لاړم چې تاسو ظالمانی تحقیق نه کوئ او زبم ډایرکټ سکړوي واجلوي د مقینه لاړم د مقینه سوشم خلک وی چې سیډانډو کې نو ډرایور ته وای چې روکیږي کنه ویزه خلک به مړ کې د غصې دلته کنه موسی علی السلام یې بزد مقینه سوشم یو طرف زو مدرک شونا زکه تاسو تحقیق نه کوئ ففررت منکم لما خفتکم تاسو تحقیق نه کوئ او سړی وجنی دا راغله ما دا د ولاړ مخه ته تور د 13 لاس ته آزاد چې سکول شي کول پونه شوي انا من الضالین زومت کمنو درخشونا لغوی معنی کنه تذل الاقاص فی مصنع و مرسلین انا من الضالین او زومت درخشونا دیو معنی فالتو کلمو دیلارا په دغه وخت کې وانا من الضالین او زو ما د نا خبرونه د انجام د سکنا ما ته د سکنا نتیجه نه معلومه ما ته څه پته و چې د ساکونه کې نیولې ما چې کمندونو سکور کې د خلاصي د بارا د ډیر ځان دغه کو او ورته پی نماز کمندونو د تعذيب د بارا یو سکو ورکو هغه دې ته چې کمندونو وراغه لکه ما خدای څنګه نه کو چې وجلو په اراده باندې ما د خلاصي په اراده کو د سوق انجام ما ته پته نه و چې دې ته ورسي چې سړی وسکیږي مړیږي ګینه ما وسوک نو ور کړی پوښوي وانا من الضالین او زو مت کم نو دا خبرونه د انجام د سوکنا
هغه ټیم سره زه لاړلم انا من الضالین زو ما دنا خبرونه د انجام د سکنا دریم وانا من الضال فالتو اذن کلمه د کار لرا وانا من الضالین او زو ما د غلطی دن کنا بس غلط شوما دا خبره چې کمندنو په خبروم خلاصې ده خو ما سور کو سوک ورکو نو ما خلاصې کو دا خلاصې په خبروم شوو خو ما نه سلاړو اختیار بس دغه شو فکر می کارونه کو سمې وکړو سوک می ورکو خبره پونه شوې نو ما غلطی کړې ده سوک ما ور کړې ده بس نو سوک باندې خو هم تور سړې مري پونه شوې وانا من الضالین زو ما چې کمندنو د غلطی دن کنا ما چې کمنو بس یو غلطی او شورانه سلورو معنا وانا من الضالین او زو ما چې کمنو مینا کون کو نه د مظلوم سره چې ماوی د مظلوم سره چې کمنو زمينه وکما ما د مظلوم سره سکو محبت کو دا د اغه د وجنه دا وشو وانا من الضالین او زو ما چې کمنو د مینا کون کو نه د مظلوم سره ما د مظلوم رسته کولا زلال د محبت په معنا راځي ففررت منکم نظر لا اتقدم استاسنا پاو کی جزو یریدم راو بخما طرف زما حکم پیغمبري نو کذب غلط او ما نو مال الله سول را کولا پیغمبري ول را کولا او بل تا د اشکال کړو چې تا په مونږ کې وخت تر کړو په هغه وخت کې چې کمونو د نبوت داوا نو کړي وسته وکړه نو هغه وخت رااله نو راکړه وسره له سکړه راکړه فواب لي ربي حکمان وجعلني من المرسلين او یې ګرځولم زو د لګلو شونا وتلک نعمت تمنو علیا دا ول اصل اعتراض جواب کی آیو وړمبي اعتراض تا موږ کړه ډوډۍ خوړلې دا سړیا عزتمن سړی لا بچا ډوډۍ زبادي بی عزت هغه ته سړی را تخکار شوی وتلک نعمت تمنو علیا او دا نعمت ګوړه دې تسباد په ما باندې دا ته په ما باندې ډوډۍ دې خړلې دا عزتمن سړی راته کمنو ډوډۍ پچا دا کوي تلک نعمت تمنو علیا دام د دې وجنو انا بت بنی اسرائیل د دې وجنا چې تا په خپل حکم چلولو چاله را بنی اسرائیل لرا په خپل اډر دې چلولو چاله را بنی اسرائیل لرا نو مان دې اغستی او مال دې راکو مان دې اغستی او مال دې راکړن دې کې دې احسان سدي چې ته په ما باندې زبادي خو زما قوم غټلی او ما څه کړی دا خوړلې دا ستاب کې سدي دویم تلک نعمتون داملا نعمتي تمنو علیا چې ته په ما باندې وزبادي استفهام انکاری داملا نعمتي استفهام باللهجه دی کنه داملا نعمتي چې ته په ما باندې وزبادي زما قوم دې ذلیل کړو چې دا چا قوم داغه په مخ کې ذلیل شي ناغه تعالی سودا وي چې ما من اوهین قومه عنده فهو مهان چې دا چا قوم داغه په مخ کې ذلیل شي هغه ته هم لا سودا وي چې دا تا باندې ما نعمت کړل دي من اوهین قومه ذل چې چا د قوم ذلت چوي شي هغه ذلیل شي دا من نعمت ما تزباري تلک نعمتون تمنو علیا دا نعمتو دالا نعمت چې تزبادي په ما باندې انا بت بنی اسرائیل چې تا چې کمنو ذلیل کړو بنی اسرائیل لرا تا چې کمنو ذلیل کړو بنی اسرائیل لرا دریم دا غتما ته خپل ظلم یادای چې توای مونږ کرنه ویلوي شوی دا تا کرلوي شوی ولوما خو استاد ظلم د وجنه تا کرلوي شوی هم کنه مور بسین کې وګرځول ما تا کررالم دا غتما ته خپل ظلم یادای چې ما در باندې دا ظلمونه کړی دا ظلمونه کړی دا نعمت ته تلک نعمتون تمنو علیا دا نعمت تزباد په ما باندې دار دی وجنا چې تا په خپل ډر چلولې ذلیل کړو بنی اسرائیل هغه زوبو تارتاو کړم او تار اوچت کړم دا اتما تاغه یاد دی سلورم استفهام تقریری دی وتلک نعمتون تمنوها علیا دا نعمت دی منم دا نعمت دی منم چې مال د کور ډوډۍ را کړې و او بنی اسرائیل له غلامان کړیو زما دي عزت کړې ده په مان د غلامای کار نه دی غسته پوه نه شوي دا نعمت دی منم چې تلک نعمتون تمنوها علیا دا نعمت دی منم
چې ما باندې احسان کړو زه دې کور لوی کړم او بن اسرائیل دې ذلیل کړو دا غي نه کارونه غسل زمانه دې کارونه غستی نه دي نو بس ټیک ته دا نعمت دی وانم وتلک نعمتون تمنو علی ان ابت بنی اسرائیل قال فرعون نو فرعون صدر رب العالمین فرعون خو رب پیجند کنا رب خو پیجند څخه خدان ته سوي وی انا ربکم الاعلى پوهیږي کنه دا رب ته کې پیجند خو د عالمین کې وسره لګونته کې مناقشه کوي چې موسی علی السلام ته وی چې تو وای چې رب العالمین را لګلې منو د عالمین چرته دی کم پاله دی مصر نه اپاله دی حساب کتاب د داسې د اسمان نه لګونته کې بار دی د عالمین چې شی دی د وی چې لکه زه خصیمه چیف ایگزیکټیو یم خصیمه او عالمین چې دې سه یادې چې دا د کم ځای نه اپاله د الله یادې لکه چې هغه د حکومت ته لکه چې دا هغه ځای نه راولېګو د مدین نه دی راغی نو هغه چارج کنو راولېګو دا ځان داسې ناشنا کو عالمین نه پیژني موسی علی السلام او عالمین خي تاسو ته لګورئ قال موسی علی السلام وګور رب اکر وړي کنه السماوات والارض وما بينهما عالمین دی کنه بیا ورته وای ربکم او ابائکم دا عالمین دی کنه بیا ورته وای المشرق او المغرب وما بينهما دا وی عالمین دی کنه عالمین نه پیژني ګوښتو قال انو ویل رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکه وما بينهما سجم یذکی دی ان کنتم موقنین کتا سو یقین کوونکی وجود دي سيزونو باندې کدا ازمکه د خود لاندې معنی چې داشته او د سر د پاسه د اسمان معنی چې دا شته او د سر د پاسه د فضان ور سپوږمۍ و غیره معنی چې دا شته دي نو کپدی باندې یقین کړه د دې بدیهیاتو نه انکار نه کوي نو د دې ټولو چلون کې سوکته چې سوکینو هغه رب العالمین دی ښا هغه څه ان کنتم موقنین باندې پويږي د دې بدیهیاتو نه انکار کول شي وین کنتم موقنین کتا چې کوم نه یقین کوونکې وجود دي سيزونو باندې فرعون وی دا دې لاسوي دا دې سو چې لکه اسمان شته او زمکه شته او د دې پیدا کوونکې هغه دې کې د چا بحث دی دا دې لاسوي الا تستمعون فایتا سو اوریده دا دې سویلا ز سوام چې لکه رب العالمین څه کوي دلته دا غس کار دې مصر کې زیم رب العالمین ته ساجد ته پوېږي کنه مصر کې زما قانون شته کنه بل شي ته ساجد ته تر په رب العالمین قوانین راوړي چې رب العالمین دې دا داسې دی وزوي دي الا تستمعون تاسو ورینا اته لا سوي هدي په کې لا سوي موسی وې زسو امواروکا قال وتوي ربكم ورب آبائكم الاولين ستاربو ورنیکوی چې دا پیدا کړو هغه ربكم رب تاسو دا ټول پارلیمنت والا وای تاسو رب دی کی وته سور اشاره وکړي هغه چې وی پیمپر باندې چولې وو اصحاب چې وی اچ وړو کې پیدا شي بیا غټ کړیو نه ښا چاته ربكم ته وای چې رب العالمین سوکی رب العالمین ستارب نه کنه ربكم ورب آبائكم الاولين اور تاسو په خوانو وې د مزغو کې ډش شوی زمونږ چې کوم نه بل چا ربوبیت ته ساجد ته مونږ سره خزانه صدا ډکره ایمه تاجت نشه خزانه ټوله صدا او به برحال ډیمونه سدي برابر دي ډیمونه شته هر څه برابر دي صحیح ده خپل وګوره عقلمن حامان ناشته قارون ناشته شداد ناشته پلان کې ناشته غټایټ ناشتي ټول چې کمونو د ملک په چلولو په خپل خصه کیږي پويږي انو زمونږ د بلچا تربيت تاجت څه ده د بزغو کې ډچ شوی د دیو سره غلې د مونږ ته سبق کوي مجنون باندې پويږي دیو چې کمونو د ایلو بچو لغو په ورکه مونږ ټول عمر دي ته وګوره مونږ ټول عمر چې کمونو ملک کو چلاو او دیو سره راځي چې تاسو ته د ملک د چلولو څه خیمه چل خیمه د منټلی ډیسټرب دی موسی علیہ السلام بارک قال وی ان رسولکم الذی یقینا دا پیغمبر تاسو د په خیال چې تاسو را لګل شوی د داخلي ونه دالت پیغمبر یو لیونه موسی علیہ السلام ته ښا وی رب المشرق والمغرب وما بينهما ان کنتم تعقلون توای چې دا نظام ز چلوما دا د ملک نظام ټول سکو ز چلوم لک پویږي دانور چې راوچت کی دا رز دا تاسو دا رز دا او دا چې کمنو په مزار روان دي د انور دا راوچتول مشرق ته کنه
او د انور چې په کم ځای سکیږي لګي او بیا د انور نه چې کم فصلونه راوځي وایي د انور نه دا مشرق دا ټول ورته یاد کړل کنه او مغرب چې دا نور ډوبېږي دا شپه راځي د شپې چې کم فصلونه پخېږي د ورځې چې پخېږي دا ورځ راځي شپه راځي وریځ راځي طوفان راځي دا وبشوي دا فصلونه شو د دې ټولو دا پیدا کون کې تیګو ګشتو چې تو اقتصادیات ما سره دي اور څه چلو ما عقل درکی وي دو سوره غټ په غوره وي ان کنتم مالتم لمجنون ویلو کنه دیو ته ان کنتم قدر کی عقلی قال رب المشرق والمغرب وی رب د مشرق او د مغرب وما بينهما سجم یذری کی کتا سودا کل نه کار لای کا کل ری تاسو فرعون سره ماته ختم شوي لئن تخص اعلان غیر تنگ آمد بجنگ آمد وی که جوړ دې کو زمان علاوه الہن بل بادشاہ او بل حاکم زمان اډر نه دی علاوه بل اډر ومنو ویږي کنه لغیر زمان علاوه لا جلنک من المسجونین نو خامخا به وګرځوم په جیلیانو کې جیل ته دی واچوم هغه ته وی آیا اگر اولنې دمکی په دې صورت کې د جیل لا درې دمکای دی راځي بس لا جلنک من المسجونین خامخا وګرځوم تعالی رات د قید شوونه او دا مسجونین ذکر اوړي د فرعون جیل مشهورو قال ولو جئتك بشيء مبين موسی علیہ السلام ته اگر کراوړ می تا ته معجزه صاحب ویرا ویلا کې څه درشتونو نن ورتا کړه خپل نو نا صاحب کې شواغه دا صاحب راوي استغفر الله نو نا صاحب کې شواغه تک سپین د بار تماشګرو نو وی ویل سردارانو ته چا پیر ددنه یقینا د خامخا چې کندونو جادوګر ماهر اراده کې چوشړی تاسو له ملک تاسو نه په خپل جادو باندې نو سم مشوره کوي تاسو هغه وته رستوي کا دا ځان لري کار کتلې مهلت ولا ورکا الټیمیټم ولا ورکا دلارا اور دلارا اولېګه په خارونو کې جمع کون کی را بولی تا هر یو جادوګر ماهر راغون کړی شو جادوګر لمیقات معلوم هغه مقرر وخت درز معلومی تا مقرر وخت زوحاوا او یوم معلوم یوم الزینا وا توها 59 کې تیر شو وقیل ویل شو خلکو ته اعلانونه وکړی شو پر ریډیو کې په فیسبوک باندې میډیا او چلاول شو وقیل مجهول ذکر وړي وقیل ټول میډیا او چلاول شو ګرم کړی شو چې وای پلان کې ټیم ته حاضری لگاو قیل للناس ویل شو خلکو ته حال انتم متبعون آیات سوره غونډیدون کی مطلب راغون شي کې دې چې موږ تابعداري وکړو جادوګرو کدی زور اوري د لیوز وې دې بیا پکې موت پرې خو دو وی کدی شو زور اور شنو منو به که زور اور نشو بیا نه منو فلما جاء سحرتو فاو کې ترال جادوګر نو ویل فرعون ته ایو موږ مزدوری کوم زور اور شو هغه ته او وانکم اذا لمن المقربین او یقینا تاسو په دغه وخت خامخا د مټتیانو نه او تعالی سټونا لمن المقربین وحدبهم ملوشي خامخا د نږدې کړه شو نه وې دې ته موسی علی السلام ارتاو کې هغه تاسو ارتاون کی ورتاو کول خپل رسای او ډنګورای همساګانی لختي او وی ویل بعزت فرعون په برکت د فرعون د زمون قسمی وګوره د غیر نه برکت منلو بعزت فرعون په برکت د فرعون د زمون قسمی غیر وسیله کړو بعزت فرعون ان نحن الغالبون یقینا موږ زورور فالقا موسی ساو ورتاو کو موسی علی السلام خپل امسا مناسا پای کې تیر کړه هغه چې دی جوړول او غرزول شجاعتګر سجده کوونکی نو وی ویل منګ ایمان راوړل پر عبد مخلوقات باندې چې رب موسی او هارون دی نو ویل فرعون آمنتم آیاتاسو خبر او مننه ده مخکې اجازه زمانه تاسو ته یقینا د مشر تاسو هغه چې خودل تاسو جادو نظر دا چې په وشي تاسو خامخا غوس بکم لا سنو په تاسو دل بدل او خامخا ځوړن بکم تاسو ټول نو دی وته وی هیڅ پروا نشته کوئی مسئلہ نہیں ان الى ربنا منقلبون یقینا موږ را خپل ته واپس کیدونکو شوق لقا ان نتمو یغفر لنا ربنا یقینا موږ ته مساتو چې موږ ته معافیو کی رب او ببخې موږ ته رب زموږ ګناونه زمونږه د دیو جنا چې شو موږ اول غاړه کې خودون کی پاو حینا الی موسی او وای موږ موسی علی السلام ته چې د شپې بوزه باندې انځما یقینا تاسو متبعون تاسو به سیو لګول شي فارسل فرعون نور اولګل فرعون
تاسو پیچه به وکړی شي تاسو به خلک ولګول شي فارسل فرعون نو لګل فرعون په خارونو کې جمع کوونکی ټول ځای ته چې کمندنو دا غولېګل سپیان په ټول ځایونو خپل فوجونه راولې ټول صوبونه فوجونه سکړو راوستل غټ لخر جوړ کو ان هؤلاء ویل یقینا دا دیو ډلاګای وړا غونتا وړو لشیر زمتن قلیل پنجاب کې یو مولا ویلو اشاعت والا چې کمندنو شیر زمای قلیله ده شیر زمای قلیله ده نیلوس ابراهیم الله تعالی ته جواب ولیکو ویتا ته د فرعون میراث مبارک شه موږ ته چې کمندنو وی د موسی میراث مبارک شه ان هؤلاء لشرذمه قليلون یقینا دا چې کمندنو یو ډلاګای وړه غونتا کې وینهم لنا لغایزون او یقینا دې چې دینو موږ لره غوسه کوون کې دي ډېر سم ریتی کړو لنا لغایزون موږ لره چې کمندنو قارون کې دي وینا لجميع حاضرون او یقینا موږ ټول حاضرون تیار یو یومانا دویما وإنا لجميع او یقینا خامخا موږ ټول حاضرون بیدار یو درېما معنا وإنا لجميع او یقینا موږ خامخا ټول حاضرون مصلح یو خبر ابر مصلح یو فاخرجناهم نومي استلیل رد باغونو او شینونا او د خزانو او مقام کریم او د زاینو عزت مندونا دک کرانگی دام کمال لے یا الامر کذالک خبرم دک کدا واورسنا ور میں کړه دل بنی اسرائیل تا نو لاګه دل پدی پسته د نور خاطب ټیم کې شاه سے موضوع القرآن کې لیکلي دي چې فرعونانو کرا اتفاقی تور باندې پد غرض ټول کرا یو غم شو او د چا چې مشر دی او غور کرا مړ شو هغه چې کمندونو ور کرا مړ شو نو دای دا مردارو په دفن کول شو او بنی اسرائیل ته نو وتلو هغه مردار دفن کول کنه دا هر خونو شو وتل لای زم زنه ذکر کوي فات به مشرقین مالدار خلک همیشه نا وخت پاسي د نور نه کشرانی نو مشرقین نا وخت پاسي دلو نا وخت فات به مشرقین چې را پاس د سترګې مګلې مې وای بنی اسرائیل نو هغه چې کمونو د شپې تلو فات به مشرقین نو لاګېدل په دې پس د ساق په ټیم کې فلما ترال زمانه هر کله چې د کا توکړای دواړو یو بلیولې د بنی اسرائیل وی و او خود کو دی و ځامن راړو و کوم آسان دی و سره وای غیر ورکړه کش موسی علیہ السلام ته وای چې مړولو دینال ته وی پم ډکړو دلته دی ور پسراوس ته مخه ته سین نه او بخښاته پیرغون خو مسخه چاکاوا بس دا کله دی راوستو کنه دا قسم نو کنه دی بس څنګه خبري موسی علیہ السلام ته کړی او قران لنډه باندې ذکر کوي نه له بدر کو څه پړدای په واچوله ګیندې بس څه ویلی توبه قال اصحاب موسی هو چې کمنا ملګرو د موسی علی السلام مون خوګیر شو ان لمدرکون یقینا من غیر کړی شو موسی علی السلام بالکل نه انما یا ربی سیادین یقینا ما سره در رب زما سیادین قوم نه یادی انما انا چې وای بیا سره سوک راځي قوم جمع لګا بیا سره قوم سکیږي راځي او قوم په ځان خپاو نبی علیہ السلام معنا وی ځکه ابوبکر په نبی علیہ السلام خپاو ابوبکر نبی علیہ السلام باندې خپاو نو نبی علیہ السلام وی لا تحزن ان الله معنا وی او دلته کې دی په ځان باندې خپاو نو موسی علیہ السلام انما ای ربی سیهدین ما سره چې زما په شانتی بل سوکي غسروم الله نو هارون خو به خود به خود راغی خو کمانه ویل نو ټول په کې سکیدل راتل وی تاسو چې دا خبره کوي تاسو رسو معیت ته انما یا ربی سیادین یقین ما سره در رب زما سیادین ما تبلار خی واوحینا الی موسی نو وای می وکړه موسی علی السلام ته چې وها پامسا دا دریاب فن فلقا نو کل جدا شو دریاب فکان کل فرق کا تود العظیم نو وچ کمنو هر یو عیسی په شان د غړ غړ دواړو غاړو ته کمنو بودري دي دک شانتیوم الله تعالی چې کمنو دریاب شلول شو چې موسی علیہ السلام خپل راغله او صحیح ده کنه خو موسی ته ډنګورا راخلاص د موسی کمال ښکارا کوي خلک ته وایي چې لکه دا ګورور د موسی په لاس شو د موسی علیہ السلام په لاس شو نور الله دا شانتیم کوي فان فلقا فکان شان د موسی علیہ السلام ښکارا کوي نو جدا شو فکان کل فرقین نو واره عیسی په شان د غرغړ ورانی زیم کړل په دغه ځای کې غنورو هغه مې ته عمران ذکرل دا دریاب داسې او لکه دا مکمل دریاب نو لکه دا خوړ چې داسې بهيږي
داسې نو داسې د دریاب خپه راغلی وه لکه دا جومات کا دا د دریاب خپه شوه داسې یو خپه غونته کې څه شوه راغلی وه نو که فرض کا فرعونیان موسی علیه السلام دی جومات باندې چې نیغ دی محراب ته راځي نو موسی علیه السلام داسې لاړو هغه خپه په نیمه کړه که نه نو داسې لاړو صحیح ده که فرعونیان په وچه راتلی که نه داسې به د ور سره داسې راغلی وي نو داسې د ګرون په شا باندې به داسې راتاو شوي وي نو دې غاړې به موسی علیه السلام والم خو دی وی چې دی په دې لنډه لاره په چلوي یا چې مونږ پې هم ورشه خبره باندې پوه شوي دا د دریاب یو خپره نقشه کې چې ګورې نو دا یو خپه راغلی ده د سمندر خپه وه دغه شانتې په وچه باندې تلل نو لاندې کولی شو واضلفنا نږدې مې کړل په دغه ځای کې نور خلاص مې که موسی او څوک چې سره ده نه و ثم اغرقنا الاخرین بیا مې ډوب مې کړل هغه نور اسخاچک مې ډوب کړل په دې کې خو غټې برت دی که نه خو بیا جمهور د هغې هم دغه شانتي وو او نو زیات دی نه چې کوم دی ایماندار یقینا نفس تا خامخا زورور او مهربان واخر دعوانا ډوډۍ وخورئ الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين سورة الشعراء کی دعوی د برکت د پاره نقلی نمونی ذکر کولی چې وګوره انبیاء کرام له د نجات او د خلاصون برکت الله تعالی ورکو د نجات او د برکت نجات او د خلاصون برکت الله تعالی ورکو او څوک چې د دې مسلې نه منکرو چې برکات د هندا یوازې الله دی دا الله سره نور برکات د هندا منل هغه الله رب العزت لغا کړی دي نجات المؤمنین و هلاك الجاهدین دا غي ونه ذکر کولی ونه مونی یو نمونه د موسی علیه السلام بیان شو اوس دویمه نمونه ذکر کړي دویمه نمونه د ابراهیم علیه السلام په دې کې ترتیب ځکه بدل کو موسی علیه السلام په واقع کې تسلی ډیره وه او د نبی علیہ السلام د ژوند سره مناسبت ډیرو واتلو علیهم نبأ ابراهیم اوس دویمه واقع ذکر کړي ابراهیم علیہ السلام دا ردی نکو او داوی ویلم چې ابراهیم علیه السلام هغه زمونږ نیکه دی او موږ د هغه په دین باندې یو قرآن کریم د ابراهیم علیه السلام مشن او د ابراهیم پروګرام هغه ذکر کوي تاسو لوګو ګورئ چې ابراهیم سو او هغه څه بیان کړو واتلو علیهم نبأ ابراهیم بیان کړي تا خبر د ابراهیم هغه وخت چې ویل خپل بابا تا او قام ته دا رسشي بندگی کوي تاسو اما چې دا تحقیر لپاره دی دا کوم واهیاتو بندگی کوي تاسو هغه وته دا واهیات دي اصنامن قالوا نعبد اصناما
منګه بندگی کو د نیکانو بندګانو د شکلونو دا خدای الله رب العزت دربار کې سفارشیان دي ته دې ته چې کوم نه دغه وای شیزونه وای چې دا د سيزونو بندگی کوي نعبد اسنامن فنظل عاکفین ایو منګه دیتا عاکفین اعتکاف کوونکی دیرا عبادت کوونکی پراتی وتا قال نبی ویل ابراهیم علیہ السلام آیا اورید استاسو پاغه وخت چې تاسو ته حاجتونه غواړئ چې کله تاسو را بلین اوري او ينفعونکم او یضرون یا نفع درکې تاسو ته فائدہ درکې تاسو ته چې کله عبادت کوئ او یضرون یا دل تکلیف درکې چې تاسو عبادت پرېږدئ قالوا نغي وتوبل ورام خور اختیار وی کدار د اوسنو مشرکانو نه تاسو کړو دی وی او موري او موږ له نفر راکې او موږ له سره راکې zarar راکې خو غیر اختینیو خبره اختیار کوله ویدا پکې شي نشته او ریومنا او نه په ما په کې ومو نشته دا ځغه نه دی فجور رواج دی سوق دا دلیل وي سوق څه شي رواج دی قالوا بل وجدنا حجاب رسم هغه چې کمندونو لوی مصیبتي قالوا ندی وتوی بل وجدنا بلکې منګه خپل مشران کذالک يفعلون چې دا ذکرونه وکول ہمارے بڑے کرتے چلے آئے ہیں قال حضرت ابراہیم علیہ السلام افرائیتم آئیوینی تاسو آغا چه تاسو بندگی کوئی او تاسو مشرانو پخوانو فإنهم عدو لین یقینا دا زما دشمنان دی فإنهم عدو لین یقینا دا زما دشمنان دی یو مطلب دا زما دشمنان دی یعنی زما د میشن مخی تدارکاوت دی زه تاسو الله تعالی بلم او زوام چې تاسو د الله شي او تاسو په دې شیزونو باندې پراته یې دای چې کمندنو زما په لار کې رکاوټ شي فإنهم عدو لی زما چې کمندنو لار بند کړی دا او تاسو الله ته نه پریدي دویم فإنهم عدو لی یقینا دا دشمنان دي دا چې کمندنو زما دشمنان دي یعنی د دې عبادت باعث د ضرر دی او چې زه د دې عبادت وکم نو ما ته بسر راسي ضرر را راسي تکلیف برات را راسي ځکه د غیر الله عبادت شرک ته او سبب د دوزخ ته الا رب العالمین مگر عبادت د رب د مخلوقاتو هغه چې کمندونو سبب د ضرر نه دی هغه سبب د نفع دی دا رب العالمین سوق ته دا رب العالمین صفاتونه کوي چې رب العالمین دای هغه ذات چې پیدا کړی يم زه فهو يهدين هغه ما تلار خي زما مناسب لار چې دا مصالح د دارینو هغه ما تاغه خي نو دا چې کمدنو دینی او روحانی مهنت شو چې فهو يهدين دا روحانی نعمت والذي هو يطعمني د دنیا کې خوراک نعمت او هغه ذات چې صرف هغه مال خوراک را کوي او یسقین او مال او برا کوي و اذا مرستو او کلا چې زنا جوړ شم نو هغه مخ کوي د ادب دی نه جوړتیا نسبت ځان ته کړل دی فهو یشفین او دا نسبت الله ته کړل دی او هغه ذات چې هغه مړ کوي مال را بیا و می ژوند کوي او هغه ذات چې زه تم ساتم چې ما پکې ما ته دا زما خطایا نه یوم الدین فرض بدلی باندې ابراهیم سے خطا کړي وا کړي وا کنه وا کړي نو هر بنده ځان ته نقصانی وای چې کمزورې ما واجز دا ضروري خو نه ده چې ګینې نو بنده و ګناهونه کړي او مخه ته به ډیر ګناهونه نو هغه به وای چې ما معاف کا او چې کوم بنده سني کړي نه بدانه وای چې ما معاف کا دا معاف قبول خو عبادت ته دا خو بخامخه وای
بنده چې کوم دنو د الله د عبودیت حق ادا کولای نشي نو خامخا دنه کمی کی دا انقیاد دے تابداری دا ای اغفر لی خطیتی یوم الدین رب حب لی مدارک د دې ځای نه چې کومدنو تعریف دا رب راغسته او الخالق ابتداء والمغزي غذاء والغافر انتهاء رب حب لی حکما په دین کې په حد قدرتل نشتا چې په یو ځای باندې ودرېږي او واجبات دار لړېر دي وګوره ابراهیم د مخ کې سوال کوي رب حب لی هغه چې کمدنو ایمان نورم سره کا دانه چې بس کې بس او حب سره اشاره کوي چې الله باندې وجوب نشته ستاسو طرفه به تحفه چې مال راکړي رب حب لی حکما یا رب مې راو بخمات چې کمدنو حکما هغه او خيارتیا حکما فیصله او حکومت دا د دین حکومت ته د دین مشرت ته جامعیت بین العلم والعمل دې ته حکم ویل کی چې هم علمي او عملی راکه ماتا وربمه او خيارتیا او رشد والحقني بالصالحين نور فبرزي اللهم بالرفيق الاعلى والله الوالحقني بالصالحين او یوځای کی مال راد نیکانو در والد نیکانو سرا وجعل لي لسان صدق والحقني بالصالحين کی تواضع ته اشاره ده چې دومره عاجزي کوي چې الله ز خپل عمل د نیکانو درجه ته رسیدل نشم او ته می الله ورسو ته می الله د نیکانو مقام ته ورسو بیا د سلسله د بقا سوال کوي چې زما نسل کې چې کومو مسله د توحید پاتې شي وجعل لي لسان صدق في الاخرين او ګرځي مال را جوه د تعریف په خوانو کې او اخرین ورستانو کې چې جوه د توحید زما په دغه کې نسل کې توحید چلی وجعلني من ورثه جنت نعیم او ګرځي مال را د وارثانو د جنت د نعمتونو نه وګوره جنت ته محتاج دی چې الله رب العزت نه جنت غواړي واغفر لي ابي او باخذ ما بابا یعنی توفیق د ایمان ولا ورکی انه كان من الضالين یقینا دې له گمراهونو ولا تخزني يوم يبعثون او مشر مې مال را فاغر زبانی چې راپورته وکړي شي دی یوم لا ينفع مال ولا بنون د دې ځنا بل ادخال الهی د قیامت خطرناکی ده مختصر بشارت ذکر کی او بیا یاره ذکر کی د آخرت دلته تخفیف اخروی راوړو ځنې خلک وایي چې دې وجه دا ده چې ابراهیم علیه السلام په قوم باندې دنیاوی عذاب نو راغلی دنیاوی عذاب په نو راغلی والله تعالی دا هغه قوم پسې د آخرت عذاب ذکر کو چې تباہی به هر حال ده نو که دنیا نه نو په آخرت کې وسې تباہی یوم لا ينفع مال ولا بنون هغه رس کې چې فائدہ بنور کوي حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ ابراهیم علیہ السلام الله تعالی نه درخواست وکړي چې زما پلار دوزخ ته ځي دا سور شرم دی ما خود आवाज کړی و چې ولا تخزنی یوم یبعثون الله تعالی به ابراهیم مخ د پلار نه راوړی ورته و چې کم نه پلار دی چې دا سیوینی فیضا هو بزیخ ملطخ دا هغه چې کمونه یو بنده شکل وی د وینو لطفت او صحابوي ابراهیم به ذکر کوي لړکوي اولګرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل اول ابراهیم پلار د پلار په شکل کې ولیدو نوړې پیرا خمراغي قیامت کې به اول پلار د پلار په شکل ویني نو رحم به بس شي راشي
دا چې بیا الله تعالی ورته دوباره اوخی نو پلار به وویني په شکل داغه د غلط عقیده باندې چې داغه کوم غلط عقیده وا او ګنده عقیده وا چې څنګه په هغه کې وویني ابراهیم به تنه کړ کو چې کوه دو زخت لړ کوه دا څومره ګنده دی هغه رضواني چې فائدہ بنور کې مال او نه بچي الا من الله بقلب سلیم مگر هغه څوک چې راوړ الله تعالی زړه روغ سلیم روغ خالص او پاک د شرک او د شک نه خازن معنا کوي خالص من الشرک والشک چې شرک او شک دواړه پکې نه وو دا غین روغ معنی الله بقلب سلیم قلب فارغ عن غیر الله دا سزلو چې د غیر الله نه بالکل فارغ وو غیر الله نه چې کمدنو بالکل فارغ وو دا سزړې راوړو الا من اتى الله بقلب سلیم سلیم مارچ چلی ته وای شراوړ الله تزړه دا غلب او توحید باندې دا څه کېدل او په توحید دا غلو چې ډیر به دړمندو په شرک باندې چا و شرک کو ډیر به چې کمندونو دړمندو مارچ چلی تعرف سلیم وای تفاولن یعنی چې زر به الله خکی بشارت مختصر ذکر گئی رانز دی وکړه چې دا جنت تباردا کسانو هغه ځان بچ کې شرک نه بل چاته چې کمنو ذمہوار د خیر او د برکت نه وي وبرزت الجحیم للغاوین اور اخکار وکړي شي راس سامړه وکړي شي ښکار وکړي شي جهنم د بار د گمراهو چې هغه بل چاته برکات دې هندویل او بویل شي دیتا سشو هغه چې تاسو به عبادت کو تعبدون ان تتبرکون تاسو بداغین برکت منو من دون الله اذا الله نه علاوه هل ينصرونكم او ينتصرون آیت مدد کې تاسو یا خپل چې کمونو بدلا واستې شي فكبوا فيها هم والغاوون هل ينصرونكم آیت مدد کول شي تاسو او ينتصرون یا دې بدلا واستل شي فلری کول د عذاب د خپل ځانونو نه دیوان اسخور کړی شي په دې کې دی او گمراهان ټول وجنود ابلیس اجمعون او لخر دی ابلیس ټول قالو دا مشرکان مخول منځ کې یو بل سره تودی لو بشورو کی جنگ جګړه قالو نو وای هم فی یختصمون او دیو په دې کې جنگ کړي باسونه وکي او جګړه وکي الله قسم په الله ان كنا لفي ضلال مبين یقینا موږ په گمراهی صاحب کې او گمراهی زمون سوا اذن سويكم برب العالمين هغه کې چې برابر اولې موږ تاسو د رب د مخلوقات سره پس کې هم برابر اولې نو برب العالمین سره چې اګوس یو سړی وي چې ته ځان د قاری عبدالباسط سره برابرای نو پس کې او په قرات او په تجوید کې کنه دغه او قاری و سره سره وي یا وي الکه ځان د پلان کې شیخ سره برابرای نو خو په شیخای کې کنه چې وي تاسو ځان برابروي د رب العالمین سره مونږ تاسو برابروي د رب سره نو پس کې پر ربوبیت کې پر ربوبیت او په اتباع کې چې څنګه مونږ د الله تعالی هر اړه منو دغه شانتي مونږ تاسو مطاع مطلق ګرځولي وي مونږ وی چې تاسو په اړه منلو کې ثواب دی او په دې کې چې کمندونو به مونږه نجات مونږ ورته ګوره لکه څنګه چې د الله تابعداري ته فرض وایو دغه شانتي مونږ تاسو تابعداري ته فرض وي چې تاسو تابعداري وکړو بیا هم تنخواه راني اذن سويكم برب العالمین هغه وخت چې برابر ولای مونږ تاسو لرا د رب د مخلوقات سره او دا زمون گمراهی و وما ضلنا سبب د گمراهی وما ضلنا او نو گمراه کړي موږ لرا الا المجرمون مگر مجرمان گمراه کړیو
فما لنا من شافعين نشتر موږ لره څوک سفارشي ولا صديق حمیم او نه چې کوم دنو یو دوست نرم جوش چې په موږ باندې غیرت وکړي زړه را باندې وسوځي ولا صديق حمیم او نه چې کوم یو دوست حمیم چې غیرت وکړي په موږ باندې زړه را باندې وسوځي فلو ان لنا کرة ندا خو نشته نو کوي موږ لرا واپس دنیا ته نو به موږ ایماندارونه وین فی ذلک لآیه یقینا په دې کې خامخا عبرت ده او نو زیات دین ایماندار دا غيوم جمهور په غلطو وان ربک یقینا رب دې خامخا غل زور او مهربان بل واقعا او ذکر ځای واقعات په ترتیب باندې نوح علیہ الصلوۃ والسلام اغلم چې کم دنو او هغه تابعدار له نجات الله ور کړو او چې کوم مقابلو نو هغه الله تبا کړو نسبت درو کړو قوم نوح علیہ السلام پیغمبرانو ته هر مرسلین جمع راوړي ځکه یو پیغمبر نه منل دا ټولو نه منلو اس قال پاو کې ویل پاو کې ویل نوح علیہ السلام دیتا پاو کې ویل دیتا اخوهم خیر خواز دی ناصح و خیر خواز دی نوح علیہ السلام لا تتقون احتاسو یریگینا انی لکم رسول امین یقینا لامتاز دفارا رسول امانتدار خپل منصب خی نوح علیہ السلام انی لکم رسول امین خپل نوام دا اللہ دا طرف نیوام او امین چې کوم را ترا کړی دا نو اب قرار سوما کمې زیاتې به کې نو کومه نو مخې خپل منصب خو اوس خپل مقصد فاتقوا الله نو یریږي د الله نه لا اله الا الله واتیون ازما تابعداري کوي نوح نبی الله لا اله الا الله نوح نبی الله واتیون ازما شي تابعدار نو رفع رکاوٹ د فقہی چې زه دین خرصوم نه خود غرضی نشته ده زه دین چې کمدنو نه خرصوم چې زه دین د دنیا ذریعہ ګرځوم او دې چې کمدنو د دین د دنیا ذریعہ ګرځي حالا کول دین د دنیا ذریعہ ګرځي او نو غواړم تاسو نه په دې باندې څه قسم مزدوري نه د مزدوري زما مگر پر رب د مخلوقاتو فاتقوا الله نو یریږي د الله نه واتیون او زما شي تابعدار قالو چې زه مزدوري نه غواړم نو دی په تفریق کړه بس زه خو خود غرض نه یم نو فاتقوا الله واتیون هغه مخکې د مقصد دپاره ویلو او دی د تفریق دپاره چې مخکې ما زه مزدوري نه غواړم نو فاتقوا الله واتیون دا د ټولو انبیاو د تفضیل خطبه ده یو خپل منصب خی یو خپل مقصد خی او بل دفع در رکاوٹ خی چیز خود غرض نیما قالو نو قوم حماقت او کمقلتو وای منگا خبر او منشتا و تباک الارزلون او تابداری کردی دستا چه کمنو الارزلون کمزور خلقو کمزور خلقو چه کمنو اغیستا تابداری کردی دا سوک چه دو الله والو نه نفرت کوي د وجه د نسب نه نو دا ډیر مضموم دی بد خلق دی چې الله والا شو نو هغه کې نسبونو ته وګوره دا الله والو نه نفرت کول د وجه چې کمدنو د نسب نه دا د قومي نوح صفاتو قال نو ویل نوح علیہ السلام وما علمی بما کانو یعملون نو چې نه دی عمل زما وما علمی او نه پوهېږم زه په هغه باندې چې دی یې کوي نشته علم زما نه دی په کارونو چې دی دنیا سره دنیا کې کومه پیشه کوي کم کسب کوي دی باندې زما کار نشته بې معنی مراد کسب او پیشه ده هغوی په دویم اعتراض کړو چې بعد یې رأی دي تاسو وایي چې دی منافقان دي او دی تاسو راسه د خولې د سر د پاسه منلي دي او سخت کې به دي پرېږدي
ان حسابهم نه حساب دې الا على ربي مگر زما پر رب باندې لو تشعرون تاسو پوهیږئ وما انا بطارد المؤمنین هغه مطالبه کړو چې دا ځان لري کا لو تشعرون ما عیبتموهم کتاسو به پویدلې نو تاسو په دې باندې عیب نه وی لګولې وما انا بطارد المؤمنین او نیمازو شړون کې ایماندارو ان انا الا نذیر مبین نیمازو مگر يرون کې صاف قالوا نغيوت إلا إن لم تنتهي كما نشوتينها لتكونن من المرجومين خام خاشبت و کانو وشتلو شونا بکانو بلیولو دا دوی مدم کیرالا یو مخ دمکی و دا فرعون دا طرفنا چلا جلنک من المسجونین دا دوی مدم کی قوم نوح تا مڑ بلیو بکانو بلیولو شمسار بلیو لتكونن من المرجومين خام خاشبت من المرجومين فكانوا باني دي مشتلو شونا يا من المشتومين رجم باللسان كان زلو ودا توقس فك ودا توايو وينوح عليه السلام وربمي يقينا زمالي قام صدر غشنو غرلم فافتح بيني وبينهم فتحا نقوك زما ودي ترميان ذا فيصلا بس فیصلوکا ونجنی او خلاص کمال را و ممعیا او سوک چما سردی من المؤمنین دی ایماندارنا دا وګورو د انابت او د منلو نتیجه دا برکت ورکوم کې الله دې کنا پانځه نو خلاص مې کدل را هغه چاله را چې سره د نو په کیشتای کې ډکه کې پاغلانچ او جیاز ډک کې ثم غرقنا بعض الباقین بیا مې ډوکړل دا نتیجه د عینات او د عزت چې الله رب العزت تباہ او برباد کړل بیا مې چې کومو غرقل پس د دینا غفاتی ان فی ذلک یقینا بدی کې خامخالو عبرت ته او نو زیاد د دین ایماندار دا غي جمهور په غلطو او یقینا رب ستاسو زور او نجات د مؤمنانو او رحیم مهربان په هلاکت انکار کوونکو باندې څلورم واقع د هود علیہ السلام راوړي دروژن غړي وادیانو پیغمبران تاو کچوي دیتا خیر خوا د هود علیہ السلام تاسو یریږئ نه یقینا زم تاسو په رسول امانتدار نو یریږئ د الله نو سما شي تابعدار نو غواړم تاسو نه بدی سمجھوري نه مزدوري زما مگر پر رب مخلوقاتو اتابنون بكل ريعين د اخلاق زمیمه اصلاح ولګي هغه کې ځنه داسې اخلاق شاغه لارې تر رکاوټو منلو ته چې کمنو هغه رکاوټو د شرک نه علاوه هغه کې چې کمنو داسې ګنده اعمال او اخلاق پکې چې هغه رکاوټو د دین ته منلو ته چې کمنو هغه رکاوټو دا غي اصلاح ولکې لکه یو پکې بیزای آباده وی د تکبر د پاره اتبنونا بكل ريعين آیتا تعبسون آیا جوڑوی تاسو په هر یو بكل ريعين په هر یو اوچت ځای باندې آیتا یو علامه سموناره جوړه کې څه شی جوړ کې اسبیسا تعبسون چې تاسو ابسکار کوئ بے فائدې لګیاي دي کیسه ضرورت دی چې د دنګ مناره سړې جوړه کی د جمعات د معرفت د پاره یا د دشمن د سوکای د پاره چې د غزانه د دشمن سکیږي سوکای کیږي یا د څوکیدارۍ د پاره د علاقې د څوکیدارۍ د پاره یا د اعلان د پاره چې اور علاقې کې څه خبره کیږي نو د مناره کې وسکو اعلان کو نو صفایده نه تاسو چې به سجوړه کې چې خلک وایي چې یادګار جوړ کړل لکه اسه به سب چوکونو کې څه شی جوړ کړي او کروڑونو روپے په ولګوي دا کو چوکونو کې یو ځای بل ځای کله یو شی جوړ کړي کله بل شی جوړ کړي کله جیاز جوړ کړي کله میزایل جوړ کړي لکونو کروڑونو روپے په ولګي تخمینه لاګت 42 ارب روپے آیت تعبسون بكل ريعين
په هر یو چت ځای باندې یو نښه چې تاسو بس کار کوئ وتتخذون مصانع دویمه دا ده وتتخذون مصانع او جوړوئ تاسو مضبوطې آبادۍ لکه چې تاسو به همیشه پاتې کېږئ دومره مضبوطې آبادۍ هغه چې کمدنو تاسو جوړوئ لکه چې تاسو به همیشه په دې دنیا باندې پاتې یا د مصانع نه مراد هغه چې کمدنو حوضونه دي چې د عیش او د عشرت سامان به زوتاو لعلکم تخلدون دا قوم هودم دا عقیده وا چې موږ همیشه دلته پاتې کېدو والا نه یو خلکا دا کار داسې وو لکه چې اراده تر قیامت دی دا و مزمکه نه په لر راخی جاو اراده لکه داسې وو چې ګینې لکه موږ بدل تسیو همیشه یو لعلکم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ درېمه ګندګي اداوه وَإِذَا بَطَشْتُمْ بِرحمي وبګډيرا وَإِذَا بَطَشْتُمْ جبارين او کله چې تاسو حمله کوئ نو حمله کوئ تاسو جبارين خدا سه حال کې چې تاسو زورور یې بدش جبار څه ته وایي بدش جبار چې په نه پاغي کې رحمي نه پاغي کې تعذيبي او نه نظر وی انجام تا چې دا درې کارونه بکینه وی دي تبد شي جبار وي استاد شاګرد باندې گزار کوي خو په دې کې رحم دی دا استاد د شاګرد په نقصان سکیږي خپکیږي او دې کې مقصود تعذيب دی او وسره د دینه نظر چاتم دی انجام تم دی مسلمان په کافر باندې گزار کوي په جهاد کې به جنگ کوي خو دې کې تعذيب هم دی او نظر چاتم دی انجام تم دی کدا جنگ مم اونکو نو مسله ته نه راته جوړیږي نو هغه انجام تم چې کمندنو مقصد لغوي نظر وي بد شي جبار صرف او صرف خپل چې کمندنو جذبات سړول دي او هغه دردول دي نه رحم نه تعذيب او نه نظر انجام تا نو یریږي د الله نه او زما شي تابعدار او یریږي د غزاد نه دا تقاضا د تقوا ذکر کوي زګته یریږي چې نعمتونه هغه کړی دي حمدکم بما تعلمون چې تاسو له مدد کړل او درکړی تاسو هغه چې تاسو یې پويږي حمدکم بنام و بنین درکړی تاسو ساروی او زامن او باغونه او چینی انی اخاف د ترغیب نرست ترهیب الایمان بین الخوف والرجاء انی اخاف یقینا زیریکم پتا سبحان العذاب درذلوینا قالوا ندی ورته وی عناد او زد برابر دی په مونږ باندې نصیحت کولستا او نه نصیحت کولستا ک نصیحت کول او نه کول برابر دی ان هذا لا الا خلق الاول مگر عادت په خوانو یا دروغ د پخوانو ان هاذا نه دا دعوه توحید مگر عادت د پخوانو پخوان مولا ناغلو داسې مسلې به کولې ان هاذا الا خلق الاولین نه دا مگر دروغ د پخوانو چې ځان نه جوړ کړی اختلاف او نه مونږه چې عذاب برابر کړی شي مونږ سره سره برابر دي ساز سامان مونږه مې راو فکذبوا دروغجن وګڼل لرا فهلكناهم وهلاك میکړل لرا ان فی ذلک الایات یقینا بدی کی خامخانه خیر عبرت او نو زیاده دین ایماندار او یقینا رب تعالی سرور او مهربان انزو واقع ذکر کوي صالح علیہ السلام دروغجن ګڼل سمودیانو پیغمبرانو را پاغو کی چې دیتا اخوهم صالح خیر خوا وزیز دی صالح علیہ السلام لا تتقون آیت آسو یریگی نا انی لکم رسول امین یقینا زمستاز دپارا رسول امانتدار فتقوا اللہ نو یریگی دا اللہ نو زماشی تابدار نغوارن تاسو نابدی سمزدوری ندا مزدوری زما مگر پر عبد مخلوقاتو اتترکون فی ما آونا آمینین دا چکم دنو تزہید من الدنیا مانلو تا رکاوٹ دنیا دا
تاسو کمونو په دې دنیا باندې نازيږي ما تزهید من الدنیا او ذکر کوي پیغمبر زکه چې دا خلق نه مني هغه چې کمونو دنیادار وي او محبت د دنیا سره وي تزهید من الدنیا او ذکر کوي اتو ترکونا پاتې بکړی شي تاسو به عذاب تاسو وایي چې مونږه آسوده حال یو او زمونږ مادیات برابر دي زمونږ ظاهري اسباب خچروت کی برابر دي نو مونږ له وسوق عذاب رانی کی اتو ترکونا به عذاب آیا پاتې بکړی شي تاسو بغیر د عذاب نه هغه سکی فيما او نه هغه سکی تاسو کیږي یعنی دا چې سکارونه کوي نو تاسو وایي چې مونږه آبادی مضبوطه کو باغونه برابر دي او به برابر دي نو مونږ ته چې کمونو سو نقصان نشي راته نه قات راتلی شي او نه چې کمونو په مونږ باندې سبل سخت راتلی شي چې ظاهري تور تاسو ځان لکه محفوظ ګڼئ په اسباب باندې اعتماد دي فيما پاس کې ها ہونا په دې دنیا کې امنين بچ یعنی بغیر د عذاب نه فی جنات و عیون باغونو دا غمیم زرما بیان کی باغونو په عیون په چینو کې و زروعین او په فصلونو کې و نخل او په کجرو کې تلو عظیم چې غونچې داغي هغه دې نږدې عظیم یا تازه یا نرمه تازه او یا چې کمنو نرمه تلو عظیم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين او توګی تاسو تراشی تاسو من الجبال دغروننا بیوتن آمنین بیوتن فارهین سمستی فارهین ماهرین ماهرہ بلا تکلف بلا زامن سڑریلونم پیدا کردی دی سسیزونم پیدا کردی غر تراشل لتاڑو کار نخکاری یو کشکی تی نوزی فارهین اغیم دا غشانای چانای راغستی و سٹکو چی یو چانای و یو سٹکو ٹکا ټکا غر تراشو او دنه بګي بنگلې جوړولې سمسته بګي جوړولو خيستا او پاغي کې به بلا کورونو داغي چړنه تناستو چې یو چړنه و یو سټو کوټا کټا غره تراش او قران وته فارغي په دې کې تاسو ډیر ماهري هغه سره بس اسبابو کنه د خدای بنده چې هغه په دې باندې دا غر تراشو فتقوا الله نو یریږي د الله نو زما شي تابعدار په دې کې چې ګندنو یو مصیبت لیډر پرستی و د خپل لیډرانو به منل او د داعی او د پیغمبر نه منل الله نه منل د پیغمبر نه منل او چې کوم لیډرانو مست او د دنیادارو دا غي تابعداري پکې و هغه تابعداري پکې و نو قران کریم چې کومونو دا غي نوم منع کوي هغه ورته یادې ولا تطيعوا امر المسرفين او تاسو ممنئ د اورډر او د حکم د اسراف کوونکو یا امر دین او قانون دا غي په قانون باندې مچلېږي کنه چا کافران دي رئیسان تاسو مشران لیډران تابعداري مکوئ د دین د اسراف کوونکو الذين كسان يفسدون في الارض دا وسنی خډیر اصلاح کوونکي دي کنه اسراف پکې نشته فساد پکې نشته یہ تو فرشتے ہیں ابھی ابھی آسمان سے اترے ہیں الذين يفسدون في الارض آکسان چغیروانے کے ملک ولا يصلحون او اصلاح کے بالکل قالوا ذی ورتوی انما انت من المسحرین یقینا تابان جادو کړی شوی دی یعنی دا داوود توحید او دا وحی دا ګړې وړې ویل دا چې کمونو د جادو سره اثر دی یا تلی ونی انما انت من المسحرین یقینا تلی ونی وما انت الا بشر مثلنا او نه ته مگر زمون غوندې بنی آدم یعنی پیغمبر نه راوړه مونږ ته یو نه خاکې ته درشتینو نه په داوا د پیغمبرای کې هغه ورته وی معجزه او تو خودلا پیدا د نه خاص دې لپاره نمبر 2 بوده او استاد د لپاره نمبر 2 بوده راځي معلومه ده مرسه وې دې ته څه قسمه تکلیف مړ کړل د توحید د شاعر الله نه چې شاعر الله به عزت مکوي به عزت د شاعر الله مکوي
فیاخذکم کبی زتیم د شاعر الله وکړه فیاخذکم عذاب یوم عظیم ونی تاسو له عذاب درځلوي فقروا شلای کړه فازبهو نادمین شو د پیمانه په خپل کار باندې پیمانه شو توهین د شاعر الله سبب د عذاب دینو چې د الله تعالی هغه یو خوشاله کړه هغه چې کم دینو نادمین پیمانه شو عذاب پیراغه او موږ سالم قران شل او ګډ کو او ځان په امن باندې ګڼو فاقروا شلای کړه دلرا فازبهو نادمین شو دې چې کوم نه نادمین پیمانه نونی ول دی لرا سزا ان فی ذلک الآیات یقینا بدی کې لوی عبرت او نو زیاد دین ایماندار سمودیانو جمهورم په غلطو وان ربک یقینا رستا چې خامخا غیر زور او مهربان شپږم واقعا د قوم لوط ذکر کړي کذب قوم لوط المرسلین نسبت د درو کړه قوم د لوط علی السلام کلیوال د لوط علی السلام د پیغمبرانو پاو کې چې ویل دیتا اخوهم کلیوال دی دلته اخوت د کلیوالای د عزیز والای نه دی لوط علی السلام الا تتقون آیات سوزان نه بچ کوي د عبادت د غیر الله نه او نو غواړم تاسو نه په دې سمزدوري نه مزدوري زما مگر پر عبد مخلوقاتو اتاتون الذکران من العالمین آیا رازی تاسو الکانو تا دا بدئی کی بدعملی وا دی مشرکانو او د مشرکانو سره سره چې کمدنو دا چوکروازانو الکان به ساتل چوکرواله پکیو دا رامی توبه پکیو اتاتون الذکران من العالمین آرازی تاسو الکانو تا من العالمین د مخلوقاتنا وتذرون ما خلق لكم ربكم او پریږدی تاسو ما پمانه من او پریږدی تاسو ما خلق لكم ربكم هغه څوک چې پیدا کړی تاسو رب تاسو یعنی بی بیان تاسو دا من به بیان شي دویم داري وتذرون او پریږدی تاسو ما هغه غزو مباح اغاز و مباح چې پیدا کړی تاسو له رب تاسو من ازواجکم د بیبیانو تاسو نه چې د بیبیانو قبول له نو هغه چې کمونو پرېږدي چې کله ورته تعلق ملاو نشو بیا به د خپل بیبیانو سره لواتت کو جما فی الدبر ان ادارا میتوبم کوي دا دواړه چې کمونو د هغه ایجادو دا لکانو بدفعلی چې شوا هم جنس پرستی دا د قوم لوط ایجادو هم جنس پرستی دا الګ نه ضرورت پوره کول او د جنای نه ضرورت پوره کول دا د هغه ایجادو بدرنګ عمل او بل داو چې خپل بیبي سره جما فی الدبر دا چې کمونو د هغه ایجادو حدیث کې په دواړو باندې یو ځای باندې لعنت راغله دي ملعون من اتا امراته فی دبر او ملعون من عمل قوم لوط چې چا عمل قوم لوط کو نه لعنتی دي بلکې تاسو یو قوم د حد انسانیت نوتون کی عادون انسانیت حدونو کراس کړی دي هغه وته وی کمنه نشویلو تعالی تكونن من المخرجین دا درې مدام کیراله اول وی جیل کې باندې واچو دوی مدام کی وی په کانو باندې اولو سر بدل رکو درې مدام کی وی کلی نه باندې وباسو ملک بدر باندې کو کلی نه باندې وباسو ملک بدر باندې کو دا دل زکه دا دم کی ورکه چې دې کلی نو الا تكونن من المخرجین او نوح علی السلام دا غکلیو نو دا وته ویل نشو چې کلی نه باندې وباسو زکه وی کور خو د خپل لزمکه د خپل نه جهادي سړی د اوتری نو سره تویل نشو خدای وته ویل چې و بدلو مړ بدلو نوح علیہ السلام ته یقینا ز عمل ساز پاره بدګړون کې کار دم خیره کوي خدا د پیغمبر استقامت ته چې زه چې کوم خپل کار نه پریدم
ورب می خلاص کې مال را او اهل زمال را دا غنه د وبال دا غنه مما د وبال دا غنه یعملون چې یې کوي یعنی دې چې کوم عمل کوي دا غي د وبال نه ماوساتي مما یعملون د عذاب دا غنه چې یې کوي فرجینا نخلاص مکده او اهل او بال بچ دو طول الا جزن فی الغابرین مگر یو بډکړه بډای چې کله فی الغابرین په پاتې کې دونکو د عذاب نه فی الغابرین په پاتې کې دونکو کې ثم دمر الاخرین بیا می هلاک لغ نور او اول می خپل په دی باندې سناشنا ورول نو مطرن مفعول مطلق نوع لراوی وام ترنا علی مطرا او ورول می خپل په دی باندې سناشنا ورول فسامتر المنذرین ډیر ناکار دی ورول دا غیر ولو شو یقینا بدی کې لوی عبرتو نو زیات دین ایماندار او یقینا رب ساخه مخارج ور او مهربان دا و مواقع ذکر کوي د ځنګلیانو کذب اصحاب الایکه المرسلین شعیب علیہ السلام قوم هغه د مدین والو او کاغه اصحاب الایکه او مدین دا یو دی کو جداو یو قول دی چې دا یو دی زګه دواړو ته بیان بالکل یو شان شوی دی چې کوم مرض مدین والو نو اقا مرض زنګلیانو یو شانتی بیان وته یو شان دی نو دا بیان کېل وزن بیان یو شانتی کیږي نو وېدا یو قوم خو نمونه بدلو مدین به وته او زنګل خوا کې نو زنګلیان به وته دویم قول دی مولانا عبد الرحمن سے هاروی رحمه الله تعالی دل ترجیح ورکړي په قصص القرآن کې چې خار نو شهري علاقه چوانو دا مدینو دا لوی منډهای وا او په دې کې وځي کمونو ناب تول او دار سکیدل لوی بازارو دا علاقو خلق بدی تراتللو نو شعیب علیہ السلام اول مرکزی علاقې ته راغلو چې کله بیا دینا فرمانی وکړه او دا مرکزی علاقې ول الله تبا کړل نو شعیب علیہ السلام تعالی وی خوا کې باندې وی د مدین چې کم مضافاتو هغه لا تیوي چې ته دعوت لورشه خو چې کم مرض د غیخار والو نو اقا مرض د چاو دا غباندو والو بیا دې چې کمونو اصحاب الایکه تراولېګو اصحاب الایکه ته وی راولېګو وې دې وجنه قران فرق کړی دی چې دلته و سره اخوهم نه دی ویلې قال لهم اخوهم د دې نوې معلومیږي دا چې دې ځنګلیانو قانو ته پاو کې چې وی د شعیب علی السلام آیت تاسو یې نه یقینا زم استاد د پاره رسول امانتدار او یریږي د الله نو زما شي تابعدار نه غواړم تاسو نه بده سم مزدوري نه د مزدوري زما مگر پر د مخلوقات او فل کلول ولا تكونوا من المخسرين دا عمل انقلاب او ذکر کوي دغه دې کې دا د عملی او حقوق العباد به ضایع کول د حقوق العباد مزایع کوي پورا کوي جوک لرا او مکه کې د کمی کوونکو نه او طول کوي په ډنډای سامان نه غباندي او مشو کوي مکوي کموي د خلکو نه حقونه داغي او مکه کې بزما کې فساد کوونکی او یریږي د الله نه اغزا چې پیدا کړی تاسو ول جبلت الاولین او مخلوقات په خواني قالو دې زدا وینات یقینا ته د لیوانونا او نه ته مگر بنی آدم زمون غونته کې او یقینا من ګمان کو بتاوانه خامخار درو جنو پاس کې تعالی نه ان ظنک لمن الکاذبین اگر چې معنا نه ده ان ظنک دا ان مخفف من المثقل چې ورپسې یو د افعال نواسخ راشي او په جمله کې لام معلقه وي نو هغه ان مخفف من المثقل
چې کله ان پسې چې کمدنو یو د افعال نواسخ راشي لکه ان یکاد الذین وان كانت لکبیره وان نظنک دا ټول افعال نواسخ یو د افعال نواسخ راشي او ورپسې جمله کې لام معلقه راغلی وي لا من الکاذبین ان كانت لکبیره دارنګ وان یکاد الذین وان کادوا لیفتنونک دغه ان مخفف من المثقل اگر چې معنا کول غلط دي وان ظنک من الکاذبین او یقینا من ګمان کو بتابانه خامخار دروغجنو نام فاسقط علینا کسفا من السماء ورتاو کب مونږ مطالبه د عذاب ارتاو کب مونږ باندې یو ټوټه د بارنا کایت د رښتینو نا قال ربي نبی وایل ربي عالم جواب وتکي ودا زما کار نه دی ربي عالم رب زما پويږي په عمل تاسو باندې دروغجنو غنډل را نونی ولدل عذاب درزه د سوري وریس پراله د سوري په شانتي یقینا دا عذاب درزه لوی یقینا بده کې خامخالو عبرت ته او نو زیاده دي ایماندار او یقینا رب ستاسو نو خامخاغه زور او مهربان او دي لیدل حالات دی ولیدل چې الله رب العزت چې چا نو منلی الله تبا کړی دي او چا چې ومنله الله تعالی بچ کړی دي حالات چې کمونه ولیدل نو دا قران مجید حق دی نه دین انکار مکوئ دې چې کما و دعوت تبارکه پیش کړي نو هغه د الله تعالی تر طرف نه راغلی دا جبرئیل راوړی دا په نبی رسول الله یې کړی دا راوړی دا تاسو مطالبه د عذابونو مکوئ یعنی تاسو هم تباہ برباد شي کستاسو زړه کې څه شک راځي چې دا د تبل سوق خي و ما تنزلت به الشیاطین کستاسو زړه کې څه شک راځي چې دا چې کمندونو شاعر دی نو شعرا او يتبهم الغاوون دې چې کمندونو او جواب د شبهه ورلکې لګ و انه لتنزيل رب العالمین او یقینا دا خامخارات للی دا داوود تبارکا دې ځای مطابق دلیل وحیم شو نقل نو معلوم شوا چې ټول انبیاء دا مسله پیش کړي وا او وحی بدیدا او یقینا خامخا دا نازل کړي شوی د طرف از رب د مخلوقاتنا نازل به الروح الامین را کوش کړه د لراغ روح امانتدار یعنی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام علی قلبک پزړه صاحبانه پزړه چې کمندونو صاحبانه دا زړه چې دی د انسان زړه دل الله رب العزت قوت سامعه ور کړل دی او دل الله تعالی قوت باصره هم څه کړل دی ور کړل دی ما کذب الفؤاد ما را افتمارون ولا ما يرى سید ما کذب الفؤاد ما را نو دا د دې زړه خپل قوتونه دي چې کله هغه کانه وړاندې شي نو سوم مبک منومن وته وي د روح خپل دي دا قران ډایرک راته او جبرئیل براوړو په زړه د نبی رسول الله والسلام دا ځان له مستقل بحث دی چې کیفیت د وحی د قران څنګه نور د وحی کیفیت ډیر دي د وحی کیفیتونه مخامخ جبرئیل هم څه شوی دی راغله دی کله आवाज مو کړه دی خبر باندې پوهیږي کله ولا پزړه کې یو خبره څه کړی دا اچولې دا د قران مجید د وحی کیفیت چې قران ذکر کړی دی دا به جبرئیل راوړو او ډایرکټ په نبی علیہ السلام په زړه باندې لګو او دا وحی په نبی علیہ السلام ډیره درانه و ډیره سخته و تر دې پوري چې بیا به اوخه د نبی علیہ السلام د اوچتولو نه عاجز شو اوخه و نبی علیہ السلام نشو اوچتوله او دا په دنیا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر مضبوط قلب والا انسان نو چې ډایرکټ قران راځي قران مجید ویل دي ک ډایرکټ نیغ پنیغه دا قران مجید چې کمنو په غر راتللې ولا رأيته خاشعا متصديا من خشيه الله خو د نبی علیہ السلام زړه د غر نو مضبوط ته ډایرکټ جبرئیل راوړي او په زړه باندې ول لګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کمنو ورته ټینګ دي نو علی قلبک ډایرکټ بچاراتو په زړه باندې راتو
لتكون او على فهم کوم نه دانه چې ته په پويږي نه مقصد د نزول د دې لپاره چې شی يرون کنا جبل تنزيل پس کې په کومه جبه کې راغله الله تعالی په عربی باندې چې کومو احسان کو چې خپل کلام ته د عربی جبه لباس واغوندو دا الله رب العزت د شان مطابق کلام هغه مونږ ته پته نشته چې هغه چې کوم د نو څه خبرې دي خبره باندې پويږي کنه هغه عربیت مربیت مونږ ته پته نشته ځکه نبی عليه الصلاه والسلام سمعت صوتا كصلصله الجرس ما یو आवाज واوریدو د جرس د کلنګاری په شانتي زه په پویدلم نام چې عربي ونه نبی عليه السلام په نه پویدو خبره پويږي کنه بس هغه دانه دایو تعالی رب العزت د عربی ژبه باندې څه کړی دی احسان کړی دی چې الله رب العزت خپل کلام ته د عربی لباس څه واغوست بلسان عربی مبین جب دا عربی صاف وانه لفی زبور الاولین دلیل نقلی او یقینا دا مضمون د قران دا داوود تبارکا خامخا دا په صحیفو په خوانو کې بل دلیل نقلی قالو ولم یکن لهم آیتا اینشت دا دې لپاره یو لوی نه خاو دلیل ان یعلمه اغدا ان یعلمو چې پویږي په صداقت د قران علماء بنی اسرائیل عالمان د بنی اسرائیلو هغه به پویږي یعنی هغه د دې د حقانیت گواہی کوي ور کوي د دې د حقانیت گواہی ور کوي وګوره ولو نزلنا ولا بعض الاجمین او جواب د سوال کوي چې کدا په جمعي کې وي نو موږ به منل وي کا جمعي جبه کې راغله وي نو موږ به منل وي څومره په خولي انداز بیان شو او د دې زده عینات ته وګوره ولو نزلنا کنازل کړه مې دلرا پویا یو نیو جمعیانو باندې مزونو جمعیانو باندې فقروا علیهم نو لستل و دی عجمی په دی باندې دلرا یعنی په دقه شانتی د اعجاز پرنګ کې و دی عربي د قران په دې څه کړو لستل وما كانوا بمؤمنین ندی دی په دی باندې ایمان راوړونکي دی ایمان راوړي ندی دی ایمان راوړونکي په دی باندې کذالک يرد دنیا دا کرانګې نه نباسم د انکار لرا او تکذیب لرا پسړو د مجرمانو کې نه مور په لګوم ایمان راوړي په دی باندې تر دې شو ویني دی عذاب دردونکې عذاب په ټیم کې بیا فائدہ سور کوي فیاتی یوم بغتا نورا بشری د عذاب نه صابه او دی په پویږي نه دی به کمنور ورته پته نشي د عذاب دی بس ختم وي بیا فیقولون وای بدی هل نحن منذرون آیا موږ ته دمه کول شي ان استفهام طلبی دی موږ له لګه مهلت پکار دی راکیراله آیا عذاب زمونږ دی په تلوار غواړي دا وسنیم کافر وی راوړه عذاب افرایت متانا ام سنین جواب ولورکی د جلبازای تلوار جواب ولورکی افرایت خبرت متانا ام سنین کزو فائدہ ورکړي دلاره سکلونا مهلت ولور کما عذاب فرستو کما ثم جاءهم بیا راشدی تا عذاب چې دې سره لوس کول شي یادې تنه يرول شي چې د وعید نشي ماغنانهم فائدہ ورن کې دي لرا او بچ ورن کې دي لرا بچپن کې دي لرا چې دې له فائدہ او مزي ورکړې شوی دغه بوله هیڅ کوم نه فائدہ ورن کې وما لگنا من قريه الا لا منذرون او نمی دی هلاک کړي سیو کله مگر داغه د پاره ويرون کی ذکر د پاره د نصیحت لا منذرون ذکر د پاره د نصیحت مفعول له دی دا يرون کی چې کم دنو د پاره د نصیحت الله تعالی را لګلیو وما كنا ظالمین او نیم ظلم کوونکې چې ګنې دی بغیر د پیغمبر نه حلال کول نه وما كنا ظالمین نیم ظلم کوونکې وما تنزلت بالشیاطین یرجمون بمانله لا تنزيل رب العالمین یرجمون بمانله خدا چې کم دنو دادت سوخی پیریان و تخی او غیر راضی او دته دعوت تبارک خی او دا قران مجید وته لګ لګ سکی خی دا رد سو استادان دی پیریان داغي جواب وما تنزلت بالشیاطین او نرا کوزیږي
په دې قران باندې شیطانان نرا کوزي دي قران لره شیطانان دا غي خبرې خو نه دي لکه سورۃ تکویر کې وي وما هو بقول شیطان الرجیم وما ينبغي لهم او نه مناسب دي لرا وما يستطيعون او نه وسلري دی اوریدل نشي شیطانان یقینا دی دا اوریدل د قران نه خامخا بډړ کړې شوی دي فلا تفریب ټول صورت چې و دې قتل چې الله رب العزت دا دعوت توحید دا دعوت تبارکا د ټول پیغمبرانو دا مسله وا چې د عبادت حقدار د حاجتونو کې درآمدت شه حقدار الله دی نو خیرونه او برکتونه صرف داغه نه سکی او غواړي صرف داغه نه غواړي نو چې هر کله داس شوا او په دې دعوت تبارکا باندې وهم څه شوی دا راغلی دا انه لتنزيل رب العالمین فلا تدع مع الله الها امور خمسه دې ذکر کوي پنځه امور فلا تدع مع الله یو مرابل چې کمندونو د الله سره حاجت ورکون کې بل دویمه معنا فلا تسمي مع الله الها اخر بل چاته د الله نه علاوه بل الہ موایا الله رب العزت سره بل سو په الوهیت کې شریک وا ما نو په دې معنی باندې په ټولو اشراکو باندې راشي فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين شیبات چې کمونه دی یارو له شونا وانذر عشیرتک الاقربین او یرا وقام قبیله دې نږدې یعنی د نږدې نه دا غینه چې کمونه شورو واچوا وانذر عشیرتک الاقربین زونو روایتونو کې راځي چې دا آیاتونه رااله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ دار جمع کړل او ویل چې د دواړو جهانو کامیابی سیز ما سره دې څوک په دې کې زما ملګرتیا کوي د دواړو جهانو کامیابی سیز دې ما سره نو څوک ما سره په دې کې څه کوي ملګرتیا کول غواړي په دې کې ما سره څوک ملګرتیا کول غواړي ټول غلی شو ټول شو غلی شو علی رضی الله تعالی عنہ فرمایله وی انی لاحدثهم سنا واورعهم عینا وارمسهم عینا زبدی کې ټولو کې کشرما وارمسهم عینا پاغو کې زما سترګې خرابې وي سترګې می بیمار وي واعظمهم بطنا او زما ګېډه په ټولو کې غټه وا واخمشهم ساقا او زما پندای د ټولو نه وړي وړي وي بما وی چې انا یا نبی الله زبستا ملګرتیا وکم اكون وزیرک زبستا بده کې ملګرتیا کوما نبی علیہ السلام وی فاخذ برقبتی نبی علیہ السلام زما سټ راونی او ثم قال بیا وی هذا اخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا دا زما رور دی ووصي دا زما وصي دی وخليفتي زما خلیفہ دی پتا سو کې فاسمعوا له واطيعوا نو دا خبر او منه یو تابعداري وکي ابن جرير په تاریخ کې دا نقل کړی دی او ابن جرير په تفسیر کې دا روایت نقل کړی دی او د حدیث عالمان د روایت باره کې ذکر کړي چې دې کې محمد ابن حمید رازی دی او هغه بد مذهب او غیر ثقه دویم پدې کې سلمہ ابن فضل له ابرش او هغه منکر الحدیث ته دریم پدې روایت کې محمد ابن اسحاق ته امام مالک وایي کزه چې کمندونو د بیت الله درشل اونې وما او چې زه دا وام چې دجال من الدجاج لا دا خبره وکمای او زه په دې کې رښتینه ما په مغازیو کې د روایت قبول لې خو نور زاینو کې روایت نه دی قبولو محمد ابن اسحاق قاضی صاحب رحمه الله قاضی اسمت الله صاحب الله دې غریق رحمت کی سرګودا کې مونږ ته یو ځل درس کوو هغه درس له اورځل راغلو درس کو په قرات خلف الامام باندې نو په درس کې وی
د محمد ابن اسحاق یو ځل طالبانو ته سبق وی او وی چې ما بیګا خوب لیدل دي سبق کی وی زه سبق کی وی چې ما څه لیدل دي خوب لیدل دي نو خوب کې مې دا ولیدل چې پولیس راغې فوج راغې شرطه مدرسې ترالل او زمونږ د مدرسې نه خربوتو وېده دا خوب چې څنګه ختم کو وېده کې شرطه رااله او د مدرسې نه بوتو وېده د مدرسې نه بوتو نو هغه و فرمایل وی بس محمد ابن اسحاق کے بارے میں تو یہی کچھ کہتی ہے یہی کچھ کہتی ہے دا چې کوم دنو محمد ابن اسحاق هغه دا روایت کې هغه دی دا روایت قابل تسلیم نه دی بل بده کې عبدالغفار ابن قاسم نے متروک کذاب شیعه دی په بدر کې د علی رضی الله تعالی عنہ عمر چه دی نو هغه شل کال دی بدر کې د علی رضی الله تعالی عنہ عمر څه شه دی شل کال دی دا روایتونه چرال وانذر عشیر آیاتونه وانذر عشیرتک الاقربین دغه وخت کې زنو روایتونو کې د دې راغلي دي چې د علی رضی الله تعالی عنہ عمر چې دی نو هغه دیار لسکال او احدثهم سنن ویزه په دغه وخت کې سوما دیار لسکالو چې بدر کې علی رضی الله تعالی عنہ د شلو کالو دی نو د دې په وخت کې د علی رضی الله تعالی عنہ د دیار لسکالو سم جوړیږي چې نبی علیہ السلام به دعوت شروع کړه د دې آیات نه شروع کړه وانذر عشیرتک الاقربین دا آیات دویم کال د نبوت ته یاد ریم کال دغه په دې حساب باندې چې بدر کې شل کال شي علی رضی الله تعالی عنہ د دې روایت په واسه کې د 15 کالو جوړیږي چاره د 100 کالو شي د 15 کالو شي څنګه چې کمنو علی رضی الله تعالی عنہ دا خبره 15 کالو ماشوم دا خبرې کوي چې دا څه خبرې کوي دا روایت دروغ دی وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین دریم امر واخفض جناحک دا حب الله دی موالات الموحدین تنظیم برابر کا واخفض جناحک خدک وزر دی د پاره دا چا چې تابعداري کړی د استاد ایماندارونه یعنی د دې تربیت موکا او په دې باندې رحم موکا استا ملګری دی الحب فی الله فاین اسوکا دا البغض فی الله قطع د موالات د اغیارونه تعلق معلوق کټ کا کدی نا فرمانیو کستان و توا چې یقینا وزارم د عمل تاسو نه چې وزاریو کې نسوک پي او توکل العزیز الرحیم ځان حواله کچ کمنو زور اور بادشاہ ته مهربان تا العزیز الرحیم بس الله شته کنه هغه ذات چې ویني تعالی را پاغه وخت چې تو درېږي هینه تقوم وتقلبک فی الساجدین او ویني هغه ګرځیدل را ګرځیدل تا په سجده کوونکو کې صحابو کې ګرځي را ګرځي او ته حالات معلومه چې څوک تهجد کوي څوک نه کوي څوک څنګه کوي څوک څنګه نبی علیہ السلام وکول ابوبکر ته وی تا چې کمندونو ډیر په مازاوي او عمر ته وی تعلق په تیزوي نو نبی علیہ السلام به حالات معلومول نو هغه مراد دي سیوتی د ځان عقیده جوړ کړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول نیکان مسلمانان دي نبی چې کمندونو ورله خبره جوړولې نو دای ول دلیل کو چې وتقلبک فی الساجدین ستانو فمه راوړول په موحدینو کې دا اسدان تعویلات کی ټیم پاسه دا و وتقلبک فی الساجدین ځان وته نظریه جوړه کې بیا ورپسې آیاتونه اړه وتقلبک فی الساجدین اوړېدل راوړېدل ستاسو کومونو په سجده کوونکو کې ځکه چې انه هو السمیع العلیم اغه الله دې اوریدونکو او په ذات الو نبئکم دا غشوی جواب چې دی وی چې دا قران چې کوم دنو دا پیریان راوړي د تا جنات و تراوړي نو جواب الو نبئکم آیا خبر کوم تاسو لرا علامه تنزل الشیاطین چې بچا باندې را کوزیږي دا شیطانان تا تنزلوا دا غي تعلق چا سره دا ته و چې د چا تعلقي علامه تنزل الشیاطین
چې بچا باندې را کوزيږي شیطانان شیطانم ځای ګوريار ځای ته خونی شي دارله تنزل علی کل افاک نسیم را کوزيږي په هر یو غړ درو جنو ګناګار باندې چې څوک کوئی ما سره پیریان دي او زه به چې کمونو حالات معلومم دا په معلومم او پوه چې دا غړ غړ دي افاک دي او اسیم غړ ګناګار دي تنزل را کوزيږي چې کمونو دا شیطانان په هر یو غړ ری باندې افاق په دروغجن اثیم او ګناګار یلقون السما ورواچې دی دتا اوریدل شوی خبره یلقون السما یلقون المسموع ورکی دی دتا اوریدل شوی خبره چې کومه په وریزو مریزو کې او د صبر عالم تزي چې کومه فرشتونه اوریدلی وي چې هر سبب بارانی فرشتي وي چې سبا یو بل سره تکرار کوي د سبقو د بارنه کوم سبق د ملای اعلانه دی ته ویل شي الله رب العزت ملای اعلی ته وی د ملای اعلانه چې تراشي کله فرشتو ته شي راشي نو فرشتي بیا ځان سره د خپل سبق سکی تکرار کی زوتایي چې زوتایي نه د پیریان وته سکی وکړي بر ځایته نو چې کم چې ته وکړي راو تختی یوانی ما خبره چې تا ووري حدیث کې راځي نبی او سره سل دروغ غټ کی سلو سره دروغ غټ کی چې تا کما خبره د نجومی یا چې کمنه د ترویتی اختیاو خيږي دا هغه چې شیطان د بره نس کړي اوریدلی نور ټول دروغ خيږي نو خلک هغه دروغ ته نو ګوري هغه اختیاو ته سکي ګوري ودا غاری خبره اختیا خيږي یاره هغه رني دار د شیطانانو د یارانې د وجنه اسما اوریدل شوی خبره دا مې ودا چې شیطانان شو کنه دا څه به راځي وای چې کله تاسو دا پلان کې پیر له ویلارم قدرتي خبره ده یاره چې کومه خبره زما په باره کې کولو نو ټیکوا بما ته وی چې تر راته نو کور د خزه ته ونوي چې مال پیسې راکا قسم دې دینه زو خزه خبرو ما غي ته وی چې مال پیسې راکم چې زه څنګه رالم پیسې ما ته دا وی پويږي کنه ما ته وی چې تا د خزینه پیسې ونه غوښتي او استاد دو ځامن دي او دا غيونه ته ډیر پریشان ہے قسم دې دقه وا وای کنه دا شانتي نوزا قران وی یلقون السمع دا خلقونه چې کوم خبرې سکی واوري نو شیطان خستا شیطان هغه چې کمنو د پیر سیب شیطان لمخ کې ورسی ورته وی چې خپل پیر سیب ترې دا وایا پوه شو کنه نو استاد سره یو پټ ملګری دی پټو استاد خبرې ټولې سکړي واوري دي ٹھیک شو او غستانه مخ کې پیر سیب لاسو شو لاړ چې اوس په داسې راځي او داسې خبره وا وکي نو هغه ورته مخ کې الوي دا پیر سیب عالم الغیب شو خو خبره وړي دا کنه نو ستا شیطان د پیر سیب شیطان لسو وړه خبره وړه ستانه مخ کې نو یلقون السمع هغه ستانه تکمه خبره دی پزړه کې دی پیر سیب ته وای چې زما پزړه کې سې تی وایا کوي ویلو نو زبر نه نه چې کومه خبره د پیر سیب ستاد خلینه وتلې د پیر سیب باغه کوي هغه ستا شیطان ال تس کړی دا را سوال دی یلقون السمع دا مطلب چا خبره دی رسي او نور تجربه ومي پیر سیب بکسان بار کې نولیو زنه چې چا بچ کمندنو دا غراوړو لکه چینی مینی لنګر لکنه او یا وړو د سره به جدا کثراتو او چې چا به ګډ مټ چيله میله راوستو د سره به جدا سکے د اړیو شي خپل کسان انو چې را بغیر دنه پیر سه بوته تا ځان سره کړو سړی وړو چینی دی راوړلو قسم دې له وسوي دې کنه اما دا پیر سه بوته ویلو چې وړو چینی راوړي دې تو سره سکیږي راځه او چې کم سره کم هغه ته ګوره تا دور ځانو کړو ګډ دی راوستو خدای باندې ګډ راوستو ته ساجد وی قسم دې کنه نو بس دا سي ډایرکټ راته وي دا خدای غیر امیتوب دی کنه دا خپل داري او دار امیتوب خپل طریقې او شیطان استاد د قابل جرنیل له هغه د کم وخت نه پدې کې خکرو شو دې امیتوبونو کې کنه دا چل غز د کړه د ډیګری پاس کړی پدې کې پیډې نه په برته لږه واکثرهم کاذبون او زیاد دین دروغ جنې واشورا تبعهم الغاون یا رجدا موږ منلوي خدای شعر او شاعری ده
استاد خبره چې دانو دا شعر او شاعری دانو جواب والشعراء يتبعهم الغاوون او شاعران چې دین يتبعهم الغاوون تابعداري کوي د چې کمنو گمراهان خلک چې کمنو تابعداري کوي يتبعهم الغاوون تابعداري کوي د گمراهان یعنی د سړی پته لګي د دینه چې د پس روان سوکتي بس پته ولګي چې دا سړی څنګه دی پوه شوي د سړی پته د تابعدارونو او د لاندې شاګردانو نسکیږي لګي دا غې نه لګي نو د دې د شاعرانو په څیر چې روان هغه گمراهي لوفران او لفنګان دا ورپسې روان وي او تاسو لګ د نبی عليه الصلاه والسلام ته وګورئ د بس خو روان دي پاکي فرښتي ابو بکر ته وګورئ عمر ته وګورئ عثمان ته وګورئ بلال ته وګورئ سلمان ته وګورئ یاسر ته وګورئ عمار ته وګورئ دا څنګه خلک ته تاسو لګ مونږ کې دین عبرت نه لې والشعراء يتبعهم الغاوون شاعران چې د تابعداري کوي گمراهان آی فکر دې نه کړل ابل آی فکر دې نه کړل چې یقینا دې په هر یو کند د خیال کې یهیمون حیران دي یعنی مضمون خیالي تلاش کوي شاعر بچ کمنو کله اسمان تعالوزی او کله د زمکه ویخ تعالوزی صد خبرو حقیقت نه وانهم او یقینا یقولون وایدی ما لا يفعلون هغه خبره چې کوي نه گاډری ارمان چې زیتون یو په حرم کې بلې دي دروغ نه ارمان چې زیتون یو په حرم کې بلې دي او کان غواړم کچکول غواړم او زه د مدینه خار غواړم دروغ وایي کان غواړم کچکول غواړم زه د مدینه خار غواړم وانهم یقولون ما لا يفعلون او یقینا یقولون ما لا يفعلون دی ویاغه چې کینا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات صحابه کرامو کوم شاعرانو واغي خپشو شعر چې دینو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې شعر کلام حسن و قبیح قبیح شعر کلام دی خی خدی او بدی سدی بد دی حسن قبیح قبیح نو بد خبره بدی وی نو بد شعرونه هم سدی بد دی بد شعرونه هم بد دی چې څوک بد شعرونه وای غزل وای الکان او جنکای یادې او غي تور شرونه سترګي او شنی سترګي او ستري شونډي او اننګيو دا خبره یادې نو د پس سره رواني لو فران او لو پنګان او گمراهان خلک پر بسسي رواني وي کومړه غزل دغه قسم د قربان شته نه نو دا سه غزل خو نه وای کنه دا سه غزل خو نه وای الله دا ور پسې چې کمندونو رواني خیالي خبره کې لګیای ور پسې ناغي نو صحابه کرامو کې شاعرانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لږ پریشان شو قران کریم استثناء ذکر کړه چې شاعرانو کې خلق شته دي چې کلام مزیدار او پاغي کې د الله د توحید خدمت کو نیک عمل دعوت ورکو الله رب العزت چې کومونو د دین دعوت په کې ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سبد رد ویل شو دا غي بدل سکو اغستو مجایز دغه اشعار چې کومونو جایز دي مگر هغه کسان چې ایمان راوړو او عمل صالحات نبی علیہ السلام به حسان ته منبر صاحب کو په اوج المشرکین مشرکانو په سبد وایا او دا چې کومونو په غي باندې د غشي نه زیات اثر کوي د غشي نه زیات څه کوي اثر کوي وذكر الله كثيرا خو شعر خو شعر کنه چاسه دی وی شیرینه یار او شیرینه یار یعقوب شیرونه شیرینه یار شیرینه یو شیرینه یار وذكر الله كثيرا چې پای کې د الله رب العزت سیادی توحید تذکرہ وی د سنت تذکرہ وی وذكر الله كثيرا ما تا ته قتلو ته چرته لاړې زدي پرې خود ما ته چرته لاړې زدي پرې خدا شعر دی وذكر الله كثيرا او یادې چې کمنو الله لاره ډېر او جمعات کې هغه چې کمدنو چې اشعار وای جمعات کې په کار دا چې دا مضمونی چې کم په قران کې راځي چې کم په قران کې دا مضمون دی نو د دې اجازه ده ذکر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فذل چې کمدنو اشعار په جمعات کې یا د قران دعوت وی یا د الله د توحید حمدی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفتی
رد شرکی رد بدعات وی دا الله تعالی د قانون دعوتی دا چې هغه چې کمونو هغه خبرې په جمعات کې کول سوي جایز وي بس هغه دی وای پاشارو کې ویلې شي چې وایون کې دا هغه چې کمونو هغه بیګری الک نوي هغه چې کمونو بیګری الک نوي بیګری الک یا نور داسې موانع موجود یا نه دي پکار جمعات احترام پکار دی وذكر الله كثيرا او یاد کې چې کمونو الله ډېر ډېر او بدلا واخلي وانتصروا من بعد ما ظلموا او بدلا واخلي پس دا غنا چې په دې زیاتې شوه ده وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون او زردا چې کوی وشیا کسان چې زیاتې کړل چې په کم طرف دا وړي دوه بدی واوړي دا مرګ نارسته بر دې ځای سي پته بو ته لګي چې کم ځای کې دې ډډه لګي دوزخ کې لګي کې جنت کې لګي اي منقلب ينقلبون چې په کم یو طرف باندې چې کم نه دی واوړي نو نو سورته شعراء کې